او څه کومو خلکو شعیب علیه السلام جوړراو کړلو هغه خلک په نقصان کې پیښ شول. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هر شعیب علیه السلام اغونا په څټ روان شولو او دای و فرمایلو چې اے قومه بشک تاسو ته مو د خپل رب پیغامات در ورسولو او تاسو ته مو نصيحت وکړلو، بیا په کافر قوم باندې زه څه افسوس وکم. وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. او مو مختلف کلو ته څوره نبیان استولی دي، هغه خلک د هغو کلو اوسیدونکي خلک مو ونیولو په تکلیف کې او په بیماریو کې، لعلهم یضرعون، کیدای شي چې هغو عاجزي اختیار کی. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفوا. بیا مو د هغوی باد هول په خوشحالۍ بدل کړلو حتی کې څه هغو سرکشي شروع کړله، زیاتی وکړلو په خپلو ګناهونو کې. وقالو قد مس آباءنا الضراء والسراء. او هغو دا ویلو چې بېشکه د مو پلرونو نیکونو ته نقصان او تکلیف رسېدلی و. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا مو د هغوی پکړ وکړلو اچانک او هغوی په ځان هم نشو پوه. اردو کې ترجمه کوم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا حال ایسا ہوا ان بستیوں کا کہ گویا ان میں کوئی یہ لوگ رہے ہی نہیں تھے، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ نقصان میں پڑ گئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. پھر شعیب علیہ السلام منہ پھیر کر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کی، تو پھر کیسا افسوس کرنا ہے کافر قوم پر. وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو کسی بستی میں مگر یہ کہ ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا تکلیف میں اور سختی میں. لعلهم يضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کر لیں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل ڈالا حتیٰ کہ وہ بڑھ گئے اپنی سرکشی میں اور وہ کہنے لگے کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکالیف اور بیماریاں پہنچی ہیں. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ سمجھے ہی نہیں. داوالا یود کہ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها پرو داوا یلو فاخذتهم الرجفة واصبحوا في دارهم جاثمين. سو د شعیب علیہ السلام قوم باندې مو یوه زلزله راوستله، هغو په کورونو کې مړه پرته وو. نو الله رب العزت نن فرمایي چې د هغوی داسې حشر مو وکړلو، داسې یو بولی بسري ہوئی داستان مو نه جوړ کړلو چې كأن لم يغنوا فيها. هغه کلو ته یې څه وکسې ته به یې چې که دغه خلک دغه کلو کې ساره چوک وونه داسې مې نما ورکه کړله، د هغوی بالکل بنیاد میں ختم کړلو، داسې سخته سزا مو ورته ویر کړله. هغه اردو کې یہی کہنا نہ ہوگی داستان تک تمہاری داستانوں میں. هغه کور مو سره وکړلو چې نن نمې خستونکی او داستان وونکی یا چوک نشته ده، داسې كأن لم يغنوا فيها جیسے کہ وہ وہاں رہے ہی نہیں تھے. تو دیجیے کہ سارا چوک وونه داسې کور مو سره وکړلو. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هغه خلک چې شعیب علیہ السلام یې جھٹلو کړلو هغه سراسر په نقصان کې پیر شول. علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه دیجیے کہ دا نکته لیکلي ده چې ګوره الذين كذبوا شعيبا کوم خلکو چې شعیب علیہ السلام جھٹلاو کړلو كأن لم يغنوا فيها هغه داسې شول لکه دیجیے کہ ساره اوسېدلي نه وو. الذين كذبوا شعيبا کوم خلکو چې شعیب علیہ السلام جھٹلاو کړلو كانوا هم الخاسرين هغه په نقصان کې شول. هغه فرمایي چې یو وری الذين كذبوا شعيبا دا کفیو الله رب العزت جو کې دوا وری راوستل. هغه خلک چې شعیب علیہ السلام جھٹلاو کړلو دی هغوی مدرسې انجام وکړلو څه لکه اوسیدونکي دیجیے کہ ساره اوسېدلي نه وو. بیا فرمایي هغه خلک چې شعیب علیہ السلام جھٹلاو کړلو كانوا هم الخاسرين دا په نقصان کې شول. نو دوباره د دغه ټکي ضرورت نه بلکې یو وری د یلی وای چې کوم خلکو شعیب علیہ السلام جھٹلاو کړلو دی هغو انجام مدرسې وکړلو چې هغو لکه ساره دیجیے کہ پوتې نه شولو او هغو په نقصان کې پیښ شول. د نقصان سره دوباره الذين كذبوا شعيبا ذکر کړلو دا ویلي. نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه او اندغه نکته علامه آلوسی رحمت الله علیه پر روح المعانی کې لیکلي ده
انده یو نقطه لیکلي دا هغه فرمایي چې الله رب العزت د دوړه پیره ذکر وکړلو د هغوی د جرم سختۍ بیانولې دپاره چې هغوی جرم یې دومره غاټ و ځکه الله رب العزت دې ځای کې دوه وارې ذکر کړلو. نو علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه مثال ذکر کړی دا هغه فرمایي چې لکه څنګه ته چوته وایې که نه چې اخوک الذي ظلمنا اخوك الذي ظلمنا واخوك الذي اخذ اموالنا. چې تو ورور هغه ورور چې مو سره ظلم کړی او د تو هغه ورور چې مو نه مول خسته ده. اوس حالانکه دا یو وری یلکفیو چې تو ورور مو سره ظلم کړی ده مو نه مولا وخستلو دي چې د اخوک الذين دوا وری ذکر کړل دا ویجی دا په عرب محاورې کې کوم ځای کې دا دوه من ذکر روشي دوا وری نو دی مطلب دا وی چې د جرم زیاتواله بیانېږي چې ډېر غټ جرم یې کړی ده چې دا دوه کارونه یې کړي دي ظلم یې کړی ده مو نه مول خسته ده. ان دې ځای کې الله رب العزت دوا وری ځکه ذکر کړلو چې د قوم شعیب علیه السلام ډېر زیات ظلم ډېر زیاتای کړو څو د الله رب العزت احکامات و نه منلو او شعیب علیه السلام ته طرح طرح دھمکې ورکولې کلی نه وبسو دا کو فتولى عنهم وقال يا قوم ګوره نبی چې کوم دا کنه هغه په خپل قوم باندې ډیر شفیق او مهربان وي. چنانچه ګوره د مخوګ نبی صلی الله علیه وسلم متعلق رچی چې پیغمبر علیه السلام د امت په غام کې او فرمایي چې کله کله په تهجد کې ودرېدلو نو د خپل امت فکر به دوره ورسره و چې د پیغمبر علیه السلام سینا مبارکه به داسې خوټېدا لکه هنډیه کسې لکه په هغه کې ډشکي کې چیشه بوندې کې او هغه خورخوټو کې کوي دا نه منه ډېر شدت غم نه به پیغمبر علیه السلام دا کیفیت و. نو علما کرام فرمایي چې دا کیفیت به ویلی و د امت فکر به ورسره و. نو حضرت شعیب علیه السلام چې کله الله رب العزت دغه سزا ورته ورکړله چې کله یې دپو بربود وچول نو یی چې ونه روان شولو شعیب علیه السلام هغې ورځې مو ویلو چې شعیب علیه السلام قوم چې کله عذاب کې مبتلا شولو نو شعیب علیه السلام بس بیا خپل هغو خلکو سره کوم مؤمنین وو هغو سره مکې ته کاډره وکړله. نو چې کله دو مکې ته تللو فتولى عنهم نو مخې ونه وړولو او چې روانېدو نو روانګۍ په ټایم کې د خپل قوم هغو لشونو هغو بربادو کلو ته یې ولیدلو او دا ټکی ورته وکړلو لقد ابلغتکم رسالات ربي ونصحت لكم تاسو ته خو مو ډېر نصیحتونه وکړلو د الله رب العزت پیغامات مې در ورسولو فكيف آسى على قوم كافرين اوس ځان ته تسلي ورکوي. سړی چې ډېر غمګین وي نو هغه سره بله چاره نه وي پوتې سوی د دین څخه هغه ځان ته تسلي ورکړي مړه خطر شم دې کوای نه شي په بل سړي باندې خپله خبره ختمانای نه شي چې هغه ډېر جاهل وي. نو شعیب علیه السلام ځان ته تسلي ورکوي فرمایي چې فكيف آسى على قوم كافرين زه بیا په تاسو ویلې افسوس وکړم مو ته د افسوس کولې بیا څه واجه نشوه پوتې چې زه په تاسو افسوس وکړم. نو یې څه حضرت شعیب علیه السلام بس دا ټکه ورته وکړو او ونه روان شولو. اوس الله رب العزت مخکې فرمایي وما ارسلنا في قرية من نبي اوس مخکې الله رب العزت اټولو د پنځو انبیاء کرامو سلسله بیان کړه د نوح علیه السلام د هود علیه السلام د صالح علیه السلام د لوط علیه السلام شعیب علیه السلام د ټولو واقعات بیان کړل. اوس اوورال یو جنرال خبره الله رب العزت کوي دغه ټولو واقعاتو یو نچور بیني. الله تعالی فرمایي وما ارسلنا في قرية من نبي مو چې کله کومو کلو ته اوس د قریه عربی کې یو داسې ټکه ده چې دا غټ شهر ته یی او کلي ته یی بستي ته یی. نو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام جنا شهرونو ته غلي دي جنا کلو ته غلي دي. نو فرمایي چې څونه نبیان مستولی دي که شهرونو ته که کلو ته نو د هغو چې کوم ملتونه او اقوام مو نو هغوی باندې مو هر قسم تکلیفونه ما راوستلي دي پریشانۍ ما ور باندې راوستلي دي. اوس الله رب العزت دوه ټکي استعمال کړي دي بأسا ضرا. بأسا چې کوم دا کنه دي معنا یوه معنا بیان شوي ده فقر یعنی غربت مو ور باندې راوستله ده او ضرا چې کوم دا کنه دا بیماری ته یی او یوه معنا علما کرام دا فرمایي چې بأسا نه مراد چې کوم دا کنه هغه آفتونه دي چې کوم آفاق دي او ضرا نه مراد هغه دي چې کوم انفسي. آفاقي مطلب دا چې هغو خلکو باندې مدسې تکلیفونه راوستلو چې هغه آفاق یعنی ټولو خلکو باندې مو راوستلو. مخه لکه مثلا یو مخې په خلکو باندې زلزله راغله یو مخې په خلکو باندې طاعون بیماري راګاډه شوله یو مخې په خلکو باندې د هیزې والا بیماري راګاډه شوله. نو دا نه معنا مختلف بیماری ما راګاډې کړلې ټول ورکې مبتلا شول. او انفسي بیماری یعنی شخصي بیماری ما ور باندې یو سړی چې کینسر کې مبتلا ده چې ډیپریشن کې مبتلا ده دا تکلیفونه دا مو ورته ورګل.
ویل مو ورکړل لعلهم یزرعون څه کیدای شي چې دغه راه راست روشي. نو د انسان راه راست راوستل لپاره الله رب العزت فرمایي چې کله کله وري هغه ته مو تکلیف ورکو، پریشانی کې مبتلا کو. مقصد صرف اور صرف دا غوي چې دغه سړی دوباره خپل ډګر ته روشي او سیده لارې ته روشي. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې راځي چې عجبا لامر المؤمن، د مؤمن معاملہ ډېر عجیب ده. ان اصابته ضراء فالصبر فهو خير فكان خير له. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن معاملہ ډېر عجیب ده. کاغه ته تکلیف ورسیږي او هغه په باندې صبر وکي نو دا هغه لپاره بهتر ده. وان اصابته ضراء فشكر فهو خير له وان اصابته سراء فشكر فهو خير له فكان خير له. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بیا ورته خوشالي ورسي او په هغه باندې شکر وبسي دا هغه لپاره بهتر ده. مطلب دا شاید چې مؤمن که پریشانی او تکلیف کې مبتلا ده هغه لپاره خیر ده، که صبر ور باندې وکي، او که په خوشالۍ کې مبتلا ده هغه باندې شکر وبسي دا هغه لپاره بهتر ده. برخلاف د کافر څوک دا کنه هغه مو پرونه یو حدیث کوم دا کنه هغه تیر کړو چې لا یزال البلاء المؤمن حتى يخرج نقيا من الذنوب. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن باندې بلاونه او تکلیفونه رچي حتی کې هغه ګناهونو نه بالکل صفا او سترا شي. والمنافق مثله كمثل الحمار. د منافق مثال کوم دا کنه هغه د خر نه منا ده. لا يدري فيما ربط ولا فيما ارسل. د منافق مثال د خره ده چې خره ته دا پاتې نه لګيږي چې ویلي وتړلو ویلي خلاص، یعنی هغه باندې خره ته دا پاتې نه لګيږي چې تکلیف ور باندې ویلي روغلو او د خوشالي ور باندې ویلي وای تړلو دا تکلیف ده او چې خلاص کړلو دا خوشالي ده. اوس وتړلو ویلي د تکلیف ویلي روغلو د خوشالي ویلي روغله هغه د سره غرض نشته ده. او مؤمن څوک دا کنه هغه ته پاتې لګيږي چې کومه تکلیف ده دا الله رب العزت دې لپاره مو ته روکړلو چې الله رب العزت مو راه راست وروستل غوډي لحاظ زبر راه راست وروشه. بهرحال الله رب العزت فرمایي چې اول مور باندې دا هربا استعمال کا چې هغه تکلیف او پریشانی کې مبتلا کړلو. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا. الله رب العزت فرمایي چې دې طریقې سره کله سړی راه راست ورون نشي هغه نه بعد بیا مکان السيئه الحسنه بیا هغه کوم د بدهاري د دمو په خوشاله کې بدل د تکلیفونو د پریشانیونو لری کو او پیسې او تویر کو، دولت او تویر کو، صحت او تویر کو، راحت او تویر کو، سکون او تویر کو چې کیدای شي دې سره راه راست روش. نو الله رب العزت فرمایي چې انسان چې شکی هغه سرکشي شروع کی. هغه څه وایي وقالو قد مس آباءنا الضراء والسراء. هغه دا یی چې دا تکلیفونه پریشانې خو مخکې خلکو اړه دا خو د زماني یو دورانیه دا سره بدلیږي دا خو د ژوند یو څه کوم دا کنه پھیر دا ژوند ته ویږي ور د یار شری ورکی راځي لکه اوس ګوره سیلابونه کله روشي نو خلک یې چې یاره او چې شری ګرمي ډیره پرې وتله او هغه غرونو کې څه کوم دا وبو ولې شول هغه روغله که غرمه نه وای نو دا نه نو دي کې د عذاب څه خبره ده. برنونه دي یاره ساک څه کوم دا کنه موسمیاتي تبدیلی ده برنونه ډیر وشول بس برنونه واجه نه سیلابونه روغله دا ته ایشونه دا څه خبره نه ده. نو دا د انسان د غفلت نشانه ده. د مخکې کفارو به اندایلو چې قد مس آباءنا ضراء وسراء ایمو پلرونو لیکونو ته دا تکلیفونه پرغلي دي، دا سختیا پرغلي دي، دا خوشالیا پرغلي دي. دا کسي مو باندې وکسه اول تکلیف نن خوشالي رو باندې روغله نو نه هغه تکلیف دی خدای طرف نه دغه خوشالي خدای طرف نه دا خو بس داسې د زماني یو پھیر دا د چلیږي کله خوشالي کله غمي. نو الله رب العزت دی چې انسان نه دا ګیلا کوي ته انسان دوره پرې کما کله دومره جاهل نه هغه بجای دي چې دغه خبرونه سبق حاصل کی هغه لګیا شي انده هغه کې وړو کی لکه سیګریټ یو کشته وی والو بس ختم شي. الله د مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي واخدا.